إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا أنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصغب، فإنه ساب أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کل عمل ابن آدم له، هر یو عمل د بنی آدم د پاره له، د دې بنی آدم د پاره الا الصيام، مگر روزه چې ده، فانه لی وانا اجزی به، یقینا دا روزه چې ده دا زما د پاره ده، وانا اجزی به، او زه بدله ورکوم په دې باندې. الله پاک وایي روزه زما لپاره ده او د دې بدله به زه ورکوم. والصيام جنة، او بل روایت کې راځي وانا اجزا به، یعنی زه خپل ځان په بدل کې ورکوم، دته په بدل کې ورته زه میلاو شم. الله پاک وایي وانا اجزا به. والصيام جنة، وی روزه ډال دی، ډال. نو فاذا كان یوم الصوم احدکم، کله چې په تاسو کې یو کس روزه ونسي نو فلا يرفث، نه دی نږدې کېږي، نزدېکت یې نه کوي په دغه ورځ باندې، ولا یصغب، او شور شوغب چغې جګړې دا دې نه کوي د چا سره. فإن سابه أحد، کچرې کنزل کوي دته یو کس، یا ردی بدی وی دته یو کس، او قاتله، یا جنگ ور سره کوي د سره یو کس، نو دې دې سوې په جواب کې انی صائم، انی امرؤ صائم، چې یو کس یم روزدار. والذي نفس محمد بيده، نبی علیہ السلام قسم خوري چې قسم می دی په هغه ذات چې د چا په قبضه کې زما ساده، لخلوف فم الصائم، خامخا هغه بدبوی د خولې د روزدار، د روزدار د خولې بدبوی چې دا اطیب، دا ډیره پاکه ده، ډیره پاکه ده، اطیب ډیره خوښه ده الله ته. لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك، د الله په نزد د قیامت په ورځ باندې، یعنی د روزدار د خولې د بدبوی دا وي الله پاک ته ډېر زیاته خوښه ده د قیامت په ورځ باندې، د بوی د مشکو نه، د مشکو د خوشبوی نه زیاته خوښه ده الله پاک ته. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین.